محمد بالیقین باوجود دعوی نبوت شیوه شیطان ہے از گہے ذوق و شوق و سوز و درد میں شناسی عصر ما باما چه کرد عصر ما مراز ما بیگانه کرد از جمال مصطفی بیگانه کرد. محترم حاضرین دلتا لوی مشایخ پدی سٹیج بانی پدی پینڈال کی غناستی دارنگی زمانگا دالا کی دی بنیر ڈی اس پی سے اسی چو سے بغسر چکا معاملہ دا پینڈال کی ناس طول محترم مسلمانان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسو ته زمانه مخکې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه حضرت مولانا فضل حقی صاحب کافي خبرې وکړې او د ثواب په نیت کې یو څو خبرې به هغه مونږ وکړو. خبرې خو چې څه وې هغه یې بیان کړو، نور به علما راځي هغه یې به درته بیانوي. مثال د طالبانو دی خو یو څو هغه چې کوم دی نو خبرې تاسو په خدمت کې بس د ثواب په نیت چې تاسو موږ ته الله چې کوم دی هغه د مجلس ګوره ډېر برکات دی په دې کې ناسته په دې کې دوه خبرې خو ځان له چې دا ناسته کوم دي د دې ډېر ثواب دی ځکه د انوار او تکلیف او بیا چې کوم دی د بل خبرو ته غوږ کېښودل. نو ګوره رسول الله مبارک دا د دې دین دپاره تکلیفونه تېر کړي دي. رسول الله مبارک مدنی دور ته مکی دور ته وګورئ چې راغی کله بیا د هغې نه مخکې صادق او امین و هغې ته وایي چې ته صادق او امین یې. بیا رسول الله مبارک هغه چې کله د نبوت اعلان کوي نو لومبی خپل تره دشمني کوي. تبت یدا ابي لهب وتب د هغه اپریشن الله د هغه د ښځې په دې صورت کې کړی دی چې دا د دین دشمنان. بیا رسول الله مبارک د دین دعوت چې شروع کوي طائف ته لاړ. هلته رسول الله مبارک ډېر ورپسې د لونډانو وا کول، چغې واورې، ماشومانو ته یې په کاڼو ویلئ، تاڼې ورپسې وکړل. د حضور علیه السلام یې په ګټو وویشته، په ډبرو پڼې مبارکې د وینو چې کوم دی هغه ډکې شوې. حضور علیه السلام د دې دین دپاره د احد کې وګورئ غاښونه